هغو مسلمانانو تاسو ته پته ده چې د شعبان المعظم آخري ایام شروع دي او د بلې جمعې ورځې راتلو نه مخکې به انشاءالله د رمضان المبارک با برکته میاشت د رحمتونو والا میاشت شروع شوي وي. نن جمعه کې زه ستاسو وړاندې د نبي علیه السلام یو حدیث مبارک هغه نقل کوم چې نبی علیه السلام د روزې مبارکې میاشت شروع کېدلو نه یو ورځ مخکې صحابه کرامو ته دا ارشاد فرمایلی. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه نے روایت تے فرمائی وَإِ خَطَّبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِّن شَعْبَانَ چې نبی علیه السلام د شعبان میاشت چې کومه چې اوس شروع ده د دې میاشت په آخري ورځ باندې موږ ته خطبه ولوستله، موږ ته خطاب وکړل او د راتلونکي میاشت د رمضان المبارک د میاشتې عظمت او د هغې شرافت او د هغې آداب و بیان راته وکړلو. فرمایي نبی علیه السلام فرمایل قال یا ایها الناس، اے خلکو. صحابه کرامو ته نبی علیہ السلام فرمایي چې اے خلکو قد اظلکم شهر عظیم مبارک، پتاسو باندې راتلون کې دا راغورځېدون کې دا سورې کون کې د پتاسو باندې یو میاش شهر عظیم چې ډېره لویه میاشت ده، مبارک او د برکت والا میاشت ده. وس عظیم نه ویل د دې نه مطلب دا نه چې دا میاشت د نورو میاشتو په لحاظ سره اوږده ده، نورې میاشتې د 9 ورځو یا د 10 ورځو وي او دا میاشت به د 40 ورځو وي. نه عظیمونه ورته په دې اعتبار سره وویل چې دا مبارکه میاشت د ثواب په اعتبار سره، د الله رب العزت د رحمتونو په اعتبار سره او په عمل باندې چې کوم ثواب ملاویږي د په هغې اعتبار سره دا ډېره لویه میاشت ده. انسان پکې عمل لږ کوي، الله رب العزت ثواب ډېر ورکوي. انسان لګیا دی معمولی ځان ستړی کوي، الله رب العزت په هغې باندې دې ته جهنم نه بچ کوي، جنت مستحق ګرځي. نو عظیمه میاشت په دې اعتبار چې د الله رب العزت رحمتونه پکې مسلسل وریږي. چې کله دا میاشت مبارکه شروع شي د جنت دروازې کلاوي شي، د جهنم دروازې بندې شي، سرکشه شیاطین وتړلی شي. بعضې خلک وایي چې یاره شیاطین تاسو وایي چې غټ شیطانان وتړلی شو، نو بیا خو هم خلک لګیا دی ګناهونه کوي، دا شیطانان څنګه وتړلی شو؟ الله رب العزت پیغمبر چې کومه خبره فرمایلې ده هغه حق او سچ ته رښتینې ده، خو لیکن دا داسې چل وي که تاسو وګورئ چې یو سړی یو نوی کار شروع کړي نو هغه کار کې ورته مشقت وي، تکلیف وي ورته، خو چې کله دی هغه کار مسلسل کوي دی په هغه کار کې عادت شي، او چې عادت شي نو بیا هغه کار دته آسان شي، دته بیا مشقت په هغې باندې نه رسیږي، تکلیف ورته نه رسیږي. نو دغه شان یا 19 میاشتې دا مسلمان دا انسان دا په ګناهونو کې اخته وي، دی د الله رب العزت نافرمانو کې اخته وي، دی په سود کې اخته وي، دی په بدکارو کې اخته وي، دی په ګانا بجانا اورېدلو کې اخته وي، دغه شان دی نور هغه له لعب کارونو کې اخته وي. نو دې وجې نه چې کله دا میاشت شروع شي نو شیطان خو وتړلی شو، خو لیکن د نفس هغه د دې کار عادي ګرځېدلی دی، هغه عادت یې داسې اغستی دی چې بس اوس دا کار ونه کړي، لکه یو نشهیي سړی چې نشه ونه کړي نو بس بیا وله خوب نه ورځي، بیا هر چا سره جګړې کوي، بیا هر چا سره لانجې کوي. نو دغه شان دا نفس هم دی چې یاره دا عادت شوی وي په ګناه باندې. نو زما عزتمندو نبی علیہ السلام فرمایي چې دا شهر عظیم لویه میاشت په اعتبار د الله رب العزت د رحمتونو، مبارکون د برکت والا میاشت ده. څنګه د برکت میاشت ده؟ برکت څه ته وایي؟ برکت دې ته وایي چې شی لږ وي او فایده یې ډېره وي. لکه یو سړی دی د هغه آمدني د هغه ګټه وټه هغه لږه ده،
مثال 10,000 روپۍ دي په هغې باندې هغه یو کس دی د هغې 1,00,000 روپۍ تنخوا ده 1,00,000 روپۍ آمدن دی د هغې نه پې دی ښه ګزاره کوي لګیا دی الله پاک ورته په هغې کې برکت اچولی وي وخت لږ وي کار پکې ډېر وشي لکه یو کس ته یو دیوال جوړوي ټوله ورځ یې پې تېره کړله نو 15 ردیمونه وهلي بل کس ته په 10 منټه کې چې کم دی دومره کار وکړو چې هغه بل سړی په ټوله ورځ کې نشي کولی په ګنټه کې دومره کار وکړو په 2 ګنټو کې دومره کار وکړو چې هغه بل سړی ټوله ورځ ولګي هغه کار نشي کولی نو دې ته برکت وایي چې دا میاشت دا د برکت ته عمل لږ وي انسان یو معمولی عمل کوي الله رب العزت په هغه باندې دې ته ډېر اجر ورکوي مخکې نبی علیه السلام فرمایي دا 2 خبرې یادې وساتو بله خبره څه فرمایي نبی علیه السلام فرمایي شهر فيه لیلة خیر من 1000 شهر دا هغه میاشت ده چې په دې کې یوه شپه ده چې هغه د 1000 میاشتو نه بهتر او افضل ده یعنی 1000 میاشت یو سړی هغه عبادت کوي لګیا دی او په دغه شپه یو کس عبادت وکړو دا دواړه برابر دي بلکې د دې نه زیات ثواب چې کم سړی 1000 کاله عبادت وکړو 1000 میاشتې چا عبادت وکړو دته کم اجر ملاویږي او دا شپه مبارکه شپه د لیلة القدر شپه دا باندې به انشاءالله که ژوند بیا به اخري جمعو کې خبره کوم چې دا شپه چاته ملاوه شوله نبی علیه السلام فرمایي چې گویا داسې شو چې د 1000 میاشتو نه زیات عبادت وکړو دته الله رب العزت په د باندې دومره اجر ورکوي او مخکې نبی علیه السلام فرمایي شهر جعل الله صيامه فریضة دا هغه میاشت ده چې الله رب العزت د دې روجې فرض ګرځولي دي ګوره سوي الله رب العزت د دې روجې فرض ګرځولي دي نو مطلب دا چې دا روجې دا فرض دي او لہذا بغیر د عذره روجه پرېښودل دا لویه ګناه ده عظیمه ګناه ده بلکې نبی علیه السلام فرمایي چې یو کس د رمضان المبارک د میاشت روجه پرېښودله دی که بیا ټول عمر روجې ونیسي قضا را وګرځئ خو د دغې یو روجې چې کومه د رمضان المبارک د میاشت روجه وه دغه ثواب دته نشي حاصلېدلی دغه برکتونه هغه دته نشي حاصلېدلی دی خو به روجه ونیسي صحیح ده هغه کفاره به ادا کي خو لیکن هغه کم اجر چې الله رب العزت دته د روجې په میاشت کې کومه روجه نیولو باندې ورکوي هغه ثواب به دته میلاو نشي دغه شان نور وعیدونه هم بیان شوي دي نبی علیه السلام فرمایي یو شپه زه ودومه 2 کسه راغلل زه په خوب کې اوس د مټه ونیولم او روان یې کړلم یو غر دی لوی ما ته وایي چې دې ته وخېږه وایي ما ورته ویل زه خو دې ته نشم ختلی دا خو ډېر ګران لاره ده وایي ما ته یې ویل چې لار به ورته موږ اسانه کړو لهذا زه بره وختلم چې کله بره وختم اوازونه مې واورېدل تپوس مې وکړو دا اوازونه د څه دي نبی علیه السلام فرمایي هغه کسانو راته ویل چې دا د جهنمیانو اوازونه دي وایي بیا لږ مخکې لاړم ګورم څه کسان الټه پړ مخې پراته دي او لہذا دا جوړې دا یې شلیدلي دي او وینې ترې روانې دي تپوس مې وکړو دا څوک دي وایي دا هغه کسان دي چې دوی به د رمضان مبارک روجې د روژه ماتي نه مخکې یعنې د ماښام نه مخکې ماتولي مطلب روجه به یې نه نیوله نو څومره لوی جرم شو زما عزتمندو نبی علیه السلام څه فرمایي شهر جعل الله صيامه فریضة دا هغه میاشت چې د دې روجې الله رب العزت فرض ګرځولي دي او دا په چا فرض دي نو دې کې به انشاءالله درته بیان ویم خو مختصرا دومره چې هر هغه کس چې مسلمان دی عاقل دی عقلمند دی بالغ دی یعنی بالغ اوس بعضې کسان داسې دي الک جینۍ د هغې علماو فقهاو مختلف عمرونه لیکلي خو نن سبا دا خوراکونه ډېر ګرم دي په دې وجې نه وخت نه مخکې اکثر الک بالغ شي کم هغوی لیکلي 14 کاله 14 کاله 15 کاله دې نه مخکې اوس نن سبا الک او جینۍ بالغ شي نو چې کم الک جینۍ بالغ شو په هغې باندې روجه فرض مسلمان عاقل بالغ او دغه شان هغه زنانه که هغه نارینه دی که زنانه په دواړو فرض ده خو هغه زنانه چې هغه د ایام مخصوصه هغه مخصوص کومه ماهواري ده کومه بیماري هغې نه پاکه وي په هغه زنانه باندې دا روجې فرض دي او هغه کس چې په خپله علاقه باندې مقیم دی مقیم سړي باندې فرض دي مسافر سړي ته الله رب العزت اختیار ورکړی دی که مشقت نشته تکلیف نشته هغه له پکار دا دي چې روجه ونیسي خو که مشقت دی سفر او مسافر دی لہذا تکلیف دی ورته د روجه ماتي غم یې نه کېږي د پېشمني بندوبست یې نه کېږي که دی روجه ونه نیسي نو دته رخصت شته دی په شریعت کې خو لیکن
مسلمان عاقل بالغ نارینه زنانو دپاره مې خبره وکړل چې دغه شرط چې د ایام مخصوص نه پاک وي، لہذا دا به روجې نیول په ده باندې څه دي؟ فرض دي. او روجه به له چا په خوله باندې نه نیسي. یو کس ته وایي زه بیمار یم یاره بس ما ته ډاکټر ویلي، دا نه چې د کوڅو کم ډاکټران دي د هغې په خوله باندې روجې پرېږدي. نه نه، هغه ډاکټر زمونږ په شریعت کې ورته طبیب حاذق وایي، هغه ماهر ډاکټر چې هغه په خپل فن کې ماهر وي او هغه پوهیږي. او دویم دا چې هغه نه چې صرف کسابي کوي، هغه ډاکټر چې مسلمان وي، پړه کې یره وي، په خپله مونځ او عبادت او روجې نیسي. داسې نه چې په خپله هم روجې نه نیسي او پیسو ته یې کار ویلي تا ته مو راځه بس دا ګولۍ خوره چې زما دا کمیشن ما ته میلاویږي. نه نه، ګورې هغه ډاکټر چې مسلمان دی او په خپل فن کې ماهر دی، تا ته وایي چې یاره روجه مه نیسه، که ودې نیولی نقصان دی درته، بلکل د هغه په خوله باندې روجه نشي مه نیسه، بلکل پرېښودلی شي. یا ستا نس په خپله مفتي جوړېږي، تا ته پته ولګي چې یاره زه روجه نیسم، ما ته نقصان په دې سره میلاویږي، تکلیف مې دا دی زیاتېږي. یو خو هسې یاره مزدوري کوم لګیا یم، فلانی کار کوم، نن کور کې کار کوم، نن دیزي کې کار کوم، نو که کار کوم روجه ونیسم بیا به رانه کار پاتې شي. نه نه، دا باني نه دي. هغه چې ستا مرض زیاتېږي یا ته بیمارېږي داسې چې هغه تا ته پته ولګي که یاره زه روجه نیسم نو بیا زه نقصان اوچتوونکی ګرځم، نو دغه سړی روجه دته معاف ته رخصت دته شته. خو دا نه، اکثر ځوانان څه کوي؟ بس روجه ونه نیسي، یاره فدیه به ورکم. فدیه د ځوانانو دپاره نشته. یعنی د روجې چې هغه کومې پیسې ورکوي، یو سړی دی په روجه کې بیمار شو، ځوان دی او هغه روجه کې بیمار او دی وایي چې راځه بس روجې تېرې شو، اوس به زه فدیه ورکړم، یاره راځه دا سرسایه ورکوم، دې سره به دا د روجې فدیه م ورکوم. نه نه نه، ځوان سړی دی چې کله روغ شي دی به خامخا روجه نیسي، فدیه باندې د هغه کفاره نه ګرځي. هغې فدیه باندې د هغه روجه چې کومه پرېښې ده هغه ثواب دته نه میلاویږي، هغه غاړه یې نه کولاویږي، بلکې دی اوس هم د الله رب العزت مقروض دی، قرضدار دی، دی به دا روجه نیسي. نو لہذا نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ جعل الله صیامه فریضة، چې دا د میاشت هغه میاشت چې الله رب العزت د دې روجې فرض ګرځولي. وجعل قیام لیله تطوعا، او دا هغه میاشت چې الله رب العزت د دې هغه وقیام لیله تطوعا، الله رب العزت د دې د شپې عبادت، نفلی عبادت یعنی دا تراویح، دا یو اضافي عمل ګرځولی دی. لکه موږ تاسو وایو که نه، لکه لږ شیز واخلو، لږ زیاتي پکې واچو، لږ چونګې پکې واچو، یا لږ زیات راته واچو پکې، نو هغه الله رب العزت وایي دا یو زیاتي عمل تا باندې ګرځولی. ولې دې سره الله رب العزت راضي کېږي، دې سره الله رب العزت خوشحالېږي. نو څه فرمایي؟ ګوره دې کې اشاره وشوه دا تراویح. بعضې خلک وایي مړه تراویح نشم کولی، یاره دکان دی، کار دی، ټوله ورځ مې مزدوري کړې ده، تراویح به پرېږدو هسې سنت. نه نه، نبي علیه السلام فرمایي شهر جعل الله صیامه، دا هغه میاشت چې الله رب العزت د دې روجې فرض کړي، وجعل قیامه تطوعا، او الله رب العزت د دې قیام یعنی د شپې عبادت، د دې تراویح د الله رب العزت یو نفلي عبادت زموږ ستاسو دپاره مقرر کړي. خو زما عزتمندو دې باره کې یاد وساتو، لږ د الله رب العزت یره راته راولو. نن چې دا کم حالاتو سره موږ مخ یو، دا څه وجه ده؟ دا زمونږ هغه اعمال دي. مبارکه میاشت راشي، ټول کال خو موږ قرآن نه وایو، د قرآن نه لرې تښتېږو، خو دغه مبارک میاشت راشي چې د دې میاشتې نسبت هم د قرآن سره دی او دې کې د قرآن تلاوتونه کېږي، قرآن لوستلی کېږي په روجو کې. زمونږ ماشاءالله عوام هم هغه جومات ته منډې وهي چې کم جومات کې راکټ مولا او ټیکټر مولا هغه پکې راځي، چې کم امام منډه باندې تراویح ختموي، په 10 منټه کې تراویح ختموي او په 20 منټه کې تراویح ختموي. کم مولا چې په کم امام حافظ قاری چې په ګنټه کې 10 سپارې وایي، 15 سپارې وایي، 3 سپارې وایي، هغه کسانو پسې موږ منډې وهو. زما عزتمندو اولنۍ خبره دا یاده وساتو، دا د الله رب العزت د حکم نافرمانی د قرآن تیز تیز ویل. الله رب العزت قرآن کې سورہ مزمل تبارک الذی 8 سپاره دې کې یو سورت دی سورہ مزمل، التم الله رب العزت فرمایي ورتل القرآن ترتیلا. تاسو څه کوئ؟ قرآن پارام پارام او صفا صفا وایي. نو چې یو کس قرآن تیز تیز وایي یا څوک شاته تیز تیز اوري، دلم خوند ورکړي چې شا به زر زر تراویح ختمیږي، چې بس وزګارېږم دغه دپاره، لډو دپاره، د کرکټ ټورنمنټو دپاره، د جوارۍ دپاره، د ګپ شپ دپاره، په ټي وي باندې ډرامو کتلو دپاره، د فلمونو لیدلو دپاره، دا د الله رب العزت د حکم ښکاره خلاف ورزي ده که نه ده؟
د الله رب العزت حکم دی ورتل القرآن ترتیلا. قرآن وایي زه نه وایم، قرآن وایي چې الله رب الفرمایي قرآن په آرام په آرام واضحه واضحه ووایه، صفا صفا ووایه. زما عزتمندو موږ څه کوو؟ ځان ته خلاصولی. او نبی علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې ډېر قاریان هغه قرآن وایي هو القرآن یلعنه، قرآن په ده باندې لعنت وري لګیالی، قرآن الټه په ده باندې د لعنت باعث ګرځېږي. دا یوازې د قاري صاحب دپاره نه ده چې شاته ورپسې څوک ولاړ د هغې دپاره نه ده. عزم وکئ چې دا ټول 11 میاشتې موږ د قرآن نه لرېوالی اختیار کړی، دا یو میاشت دا به موږ قرآن ته ورکو. دا یو میاشت دا د قرآن میاشت ده، د قرآن نزول پکې شوی، لہذا دا میاشت به موږ قرآن ته ورکو. او دغه شانتې نبی علیه الصلاة والسلام روایت هم دی او موږ ته حکم هم دی اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها. قرآن د عربو په لهجو کې ووایئ، و اصواتها او د هغوی په اوازونو کې ووایئ. چې څنګه مطلب دا چې طرز هغه اختیار کړي. نو عرب وګورئ حرمین شریفین کړ، حرمین شریفین والا هغه څومره نورو قرآن وی لګیا دی، هغه څومره په آرام په آرام لګیا وي. یوه سپاره وي 1.5 ګنټه ټایم پې اخلي، یوه سپاره وي یا یو رکوع پې زیاته کړي، هغوی ډېر نه وي، هغوی په یو کم دېرشمه باندې ختم کوي. نو هغوی څه کوي؟ یو رکوع پې زیاته کړي یا 2 رکوع پې زیات کړي، یو سپاره وي او د پاسه ګنټه ټایم پې اخلي لګیا دی، ګنټې نه ډېر ټایم پې اخلي. او الله رب العزت ما او تا ته قرآن کې موږ چې په آرام ما او تا ته حکم هم دی چې د عربو کومه ژبه ده، د عربو لهجې دي، په هغه طریقه باندې قرآن وایي. او علامه جزري رحمت الله علیه فرمایي هغه والاخذ بالتجوید حتم لازم، چې یاره قرآن مجید په تجوید سره ویل، د قرآن تجوید زده کول دا لازم او ضروري دي. من لم یجود القرآن آثم، او څوک چې قرآن په تجوید سره نه وي، برابر نه وي، د قواعدو مطابق نه وي، تیز قرآن وي، دا ګناهګار دی. او دا د چا وجه ده؟ دا د عوامو زور دی، د مقتدیانو وجه وي. مقتدیانو وایي مولي صاحب تیز ششا بزر کوه، مولي صاحب ولې بیا موږ بل جومات ته ځو؟ پرېږده چې ځي. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایي چې د الله رب العزت نافرمانی کې د مخلوق اطاعت بنه کې، چې یو کار باندې الله رب العزت ناراضه کیږي، خلق خوشحالیږي، هغه کار بنه کې، بلکې خلق د خفه شي خو الله راضي کا، الله رب العزت راضي کا. دغه ضروري ده. ولی په قبر کې در سره دا خلق نه سملي. که قاری صاحب دی، قاری صاحب سره مقتدی نه سملي. که مقتدی دی او امام صاحب تیز قرآن وي، ورته وایي چې مولي صاحب ورو قرآن وایه، ولی ما سره قبر کې ته نه سملي. دا د الله کلام دی، د الله کلام دی. زه د وزیر اعظم صاحب ته ودرېږم او وړ شروع کړم ورته، څومره هغه به غوسه کېږي که نه. او زه د الله کلام شروع الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، داسې دې ووایم. دا څومره د الله لعنت ورېږي. والقرآن یلعنه، قرآن په دې سړي باندې لعنت کوي. نبی علیه السلام فرمایي که نه وایي داسې 2 شیزونه، یو روژه ده او یو قرآن، چې دې سفارش الله رب العزت قبل. او بل یو روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کله چې یو کس مونځ کوي نو وایي دنه ګیر چاپېرخي او ګس اړخ ته فرشتې ولاړي، چې کله دې سلام وګرځي او مونځ یې په ښایسته طریقې سره کړی وي، نو لہذا دا فرشتې د ده دا مونځ اسمان طرف ته روان کړي. او چې کله یو سړی هغه مونځ خراب وکړي، ځان ته خلاص کړي، قومه جلسه رکوع ونه کړي، بعضې څه وایي وایي تراویح سنت دی، او وایي دا چې ورته وایي هلکه لږ ودرېږه ربنا لک الحمد، خو پکې مړه دا هم سنت دی. نو بس چې دا سنت دی، تراویح سنت دی، مه یې کوه که نه ده. وایي هلکه اللهم صل دغه کې پرېږدي، دا ولې پرېږدي؟ بس دا خو سنت دي، دا هم پکې پرېږدي، ربنا اتنا دا پکې پرېږدي، بس عبده و رسوله پورې وایي خبره ختمه، السلام علیکم السلام علیکم. شاته مقتدي غریب ولاړې الله اکبر وکړي، هغه لا سبحان ربي العظیم نه ویلی او دی پاسېدلی، هغه لا ودرېدلی نه دی سجدې ته تللی. مسلمانانو ورونو په خپله هم چې کوم علما قاریان دعوی کوي هغه د دې خیال سره، او عوامو د وجې نه دا کار کېږي لګیا دی. عوام خوشحالېږي دې ته، یاره بس مړه والله مولي صاحب دا ټوله میاشت الحمدلله موږ دغه دا مشوره کړې، تېر کال موږ د 20 شپو ختم کړې، 20مه شپه باندې، څه کال به زموږ ختم بیا انشاءالله په 20مه شپه ختمېږي. موږ څوک راځي بالکل د 3 شپو ختمونه هم شته دی، هم په دې علاقه کې د 15 هم شته، د 10 هم شته، د 20 نشته، الحمدلله دا موږ دلته کوو. نو بس که څوک وایي چې یاره ټوله روژه موږ قرآن واورو، قرآن سره محبت وي او مینه وي، بالکل دلته که نه بل ځای کې هم قرآن وایي، خو هغه قاري پسې قرآن واورئ، د هغې پسې ودرېږئ چې قرآن واضحه 15 سپارې دی خو چې واضحه، نو دا یاد وساتو، قرآن پسې خندا نه کوو. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم سړی د مونځ خیال ونه ساتي، د آدابو خیال ونه ساتي د مونځ، وایي دا مونځ دا فرشتې راواخلي د انسان په مخ یې ولي،
موږ سوچ وکړو چې کم سړی رکوع نه کوي سمه، سجده سمه نه کوي، قومه سمه نه کوي، جلسه سمه نه کوي، دا مونځ سم شو؟ دا مونځ خو سم نه شو. بلکې قومه جلسه دا خو واجب دي په مونځ کې. اگر کته تراویح سنت دي یا نفل 2 رکعاته کې، په هغه نفلو کې هم دا ته چې کې دی کې دا قومه جلسه دا واجب ده. ګورې دا قومه جلسه په نفلو کې واجب ده، په سنتو کې دا واجب ده. لہذا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا هغه میاشت ده چې الله رب العزت د دې هغه تراویح دا موږ د پاره یو اضافي نفلی عبادت مقرر کړی دی. او بیا مخکې هدایات نبی رسول الله فرمای من تقرب فيه بخصلة من الخير، چا چې پدې کې د نیکی یو کار. دا حدیث هغه خلاصه درته وایم ځکه وخت کم دی، چې چا پدې کې د نیکی د خیر یو کار وکړو، یو کار یو نیکی وکړله، کان کمن ادى فریضه فيما سواه، وای ګویا دا داسې دی چې د فرض ادا کړ، یعنی یو نفلي عبادت وکړو، نفل وکړو، دا داسې شو چې په عام ورځو کې د روژې د میاشتې نه علاوه د فرض عبادت وکړو، فرض عمل وکړو. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای ومن ادى فریضه فيه کان کمن ادى 70 فریضه فيما سواه، وای چا چې په دې میاشت کې یو فرض ادا کړو، لہذا دا داسې شو چې ګویا د دې نه علاوه میاشتو کې هغه 80 فرض ادا کړل. دا څومره لوی سعادت شو. یو عمل یو نیکی هغه په 80 باندې بدلیږي، یو نیکی ثواب څه شو هغه یو فرض باندې بدلیږي، او یو فرض هغه په 80 باندې بدلیږي. او دې مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای وهو شهر الصبر، دا میاشت د صبر میاشت. صبر څه ته وایي؟ ځان بندول، ځان ایثارول. دي کې ګوره خلک خوراک ته اړه کېږي، خوراک ته ځان نه نږدې کېږي، سکاک ته اړه کېږي، ځان سکاک ته نه نږدې کوي. لہذا دی کې ځان د خوراک سکاک نه بندوي. او اصل صبر څه دی؟ زمونږ خلک خو پکې چې روژه ماتي ټیم شي بیا خو بازار ته زور کوي، دغه وخت کې د رحمت فرشتې راځي، دعاګانې انسان د پکار دی غواړي، د دعاګانو د قبلولو اوقات دا زمونږ د بازارونو ټیمونه. اتیر کال خو خو کرونا وایرس دی شي د پاره خو نو خلک به په وخت لګ را رخصت کړ، خو بیا هم چا په موبایل او چا په ټي وي په دې باندې به وخت تیرول. نه دا د مازیګر دغه وخت قیمتي وخت دی. لہذا نبی علیہ السلام فرمایي وهو شهر الصبر، دا د صبر میاشت چې څوک درته بدر د وي ته ورته چې زه روژهدار یم. جواب مه ورکوه، چا ته کنزل مه کوه، چا سره جنګ جګړې مه کوه. ولی یو حدیث شریف کې دا هم راځي چې الله رب العزت ته د هغې روژې هېڅ حاجت نشته چې هغې کې صرف لږه تنده وي. مطلب ته ځان د ګناه نه هم نه بچ کې، ته لګیا یې سود دغه شان نعوذ بالله هغه ملاوټ ناپ تول کې کمې، بل مسلمان سره زیاتې، د بل مسلمان غیبت، دروغ، چغلي داري شروع کړې ده، بهتان، دا ټول ګناهونو کې اختی لګیا وای په خوله چې زما خو روژه ده، په خوله زما روژه نه نه نه، بلکې ځان به څه وکړي د ګناه نه به محفوظ وساتي. دغه روژه الله رب العزت ته مطلوب ده. او چې کم سړی صبر وکړي، یعنی دی لګیا دی ځان د جنگ جګړو نه بچ وساتلو، ځان محفوظ کو. نبی علیہ السلام فرمایي والصبر ثوابه الجنه، والصبر ثوابه الجنه، دا صبر د دې بدله سره هغه ثواب سره هغه جنت دی. نو ګورم څومره لوی عمل. معمولی چا درته خبر وکړه بس په زر وجدان، بس چې ورته دی ویل په دې معمولی عمل الله رب العزت ته جنت درکې لګیا. او بیا مخکې فرمایي وشهر المواسات، دا د خیر ښېګړې میاشت، مسلمان سره به خیر ښېګړه کې، خیر خواهی به د مسلمان کې. تا ته پته لګي دا بل مسلمان تکلیف کې دی، ته هغه تکلیف مونږ خو څه کوو چې د ماخوتن تراویح کېږي، په تراویح کې هم د آخري 10 ورځې خو بیا زموږ دا خلک وایي چې بس مونږ ډېر غټه توره وکړله، د لډو مجلس هم شروع شي، د شرابو مجلس، د نعوذ بالله دغه شانتې د کرکټ ټورنمنټ شروع شي، او بیا خلک په عذاب د خلکو د کورونو مخې ته، د خلکو د دکانونو مخې ته، خلکو د عبادتګاهونو مخې ته بیا دا کرکټ شروع شي، چغې سورې شروع شي. دا څومره ناروا کار دی. نه نه، نبی رسول شهر المواسات، دا د خیر خواهی میاشت، بل ته تکلیف ورنه کې، بل په هغه ته نقصان ورنه کې، او ته لګیا هغه کور مخې ته چغې سورې وهي، ته کرکټ کې، او ته هلته د لډو او د جوارۍ او د دې شینو ته پروګرامونه ګرم کړي دي، هغه خپل ثواب هغه دې په سین له. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا میاشت سره د خیر ښېګړې د یو بل سره به خیر ښېګړه کې، هغه ته به تکلیف بل چاته به نه رسي. او مخکې یو بله خبره نبی علیه الصلوۃ والسلام کوي، فرمایي وشهر یزاد فیه رزق المؤمن فیه، وایي دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د مؤمن مسلمان رزق فراخوي. تاسو ګورئ غریب سړی وي مدرسهخان څومره قسم نعمتونه الله رب العزت کوي، نو په دې میاشت کې الله رب العزت د انسان څه کوي؟ رزق زیاتوي. او دې سره سره نبی علیہ السلام فرمایي من فطر فيه صائما،
چې چا په دې کې یو روزدار باندې روزه ماته کړله دا خبره ګوره څومره اهم خبره کوي چې چا یو روزدار باندې روزه ماته کړله روزه ماته پې وکړلو كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وای دا روزه ماته د پاره د بخنې ذریعه ګرځي او دا روزه ماته د پاره جهنم د اور نه د نجات ذریعه ګرځي صحابه کرامو چې کله دا خبره واورېده او نبی رسول الله ورسره مخکې مو فرمایل وكان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شيء وای دا چې کم ثواب دی روزدار دا چې ټول ورځ روزه نیولې او تا ولا کجوره ورکړه او بدی ورکړلې روزه ماته دی پکو وای د دې د روزې چې کم ثواب دی هغه ثواب دی بل سړی ته ملاوي کی چا چې په دې روزدار باندې روزه ماته کړه خو دا بل سړی د ذهن ته دا خبر نه راوړي چې زما روزه مانی ولې ټول ورځ او ثواب بل ته ملاوي نبی رسول الله فرمایي نه د په ثواب کې کمی نه کیږي او دغه شان چې چا په ماته کړله هغه پس هغه ته د دم ثواب ملاو شو د خپل روزې ثواب ملاو شو صحابه کرام خو ډیر حریصو تفوس وکړو وای فرمایل قالوا یا رسول الله اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم ممکن خو ټول کسان داسې نشته ممکن خو ډېر غریبانان هم دي داسې څوک ممکن نشته چې روزهدار باندې روزه ماته کړي دا خو ډېره ګرانه خبره ده چې روزهدار باندې روزه ماتې نو ډېره خرچه پرې راځي اذا الله رسوله ممکن خو داسې څوک نشته نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة وی الله رب العزت دغه ثواب کم ثواب یعنی د مغفرت او د جهنم د نجات ثواب او دغه شان د روزدار د روزې ثواب وی الله رب العزت هغه چاته ورکړي چې چا یو روزدار لر کجوره یو دانه ورکړه چې ډیر سنه شي ورکړي یو کجوره وی ورکړه او یا څه وکړل او على شربة ماء او مسقة لبن یا څه وکړل ګډ اوبه دې په وسکل یا دې په یو ګډ په وسکل شربت دې وسکل کډیر طاقت دې نشه دا خوشته او دا یاد وساتئ یو صدقه ده نو صدقه په مالدار هم کولی شي او په غریب هم کولی شي صحیح شو یو زکات دی نو زکات مسائل موږ څه بیان کړي دي هغه په غریب باندې خو صدقه دا په مالدار هم کولی شي نو لہذا خپل علاقه کې هر سړي له پکار دادي چې په خپل گاوند کې کجوري راواخلي ټولو کې تقسیم کړي هغه بل گاونډي راواخلي هغه دې ټولو هر کس دی بل کړه تقسیم دانش دا فلانه مالدار دی سره خو دومره دي زما څه کار نه ته ثواب لالچ وکړه ثواب پسې منډه ووهه ستا په کجوره به هغه روزه ماته کړي الله رب العزت به تا ته هغه اجر درکړي چې کوم اوس بیان شو او ته به د هغه په کجوره باندې روزه ماته کړي الله رب العزت به هغه ته هغه اجر ورکړي دا څومره لوی خبره نو لہذا په دې کې څه پکار دي خیر ښېګړه او دغه شانتي مسلمانان وګوري خپل خواوشا کې کور کې ترکاری پخه کې لګي اوبه پکې ډېرې که خیر دی 15 قسمه ترکاری ما پخه یو پخه کا دغه پیسې راواخله کم غریب ته ورکه کم فقیر ته ورکه د هغه کور ته راشن وي ستا ته پته لګي پیسې خرابوي یاره مثال په تور باندې جواری کوي بل شی کوي اوړه ولا ویسا غوړي ولا ویسا چینی ولا ویسا او نبی علیه الصلاة والسلام فرمای وهو شهر اوله رحمة دا هغه میاشت راتلونکې چې د دې اوله عشره هغه د رحمت ته واوسطه مغفرة او منزني عشرة يا اولسمن شلمه پورې دای د مغفرت عشره ده او دغه شانتي واخره عتق من النار او اخري ورځي اخري لسرځي هغه د جهنم د اور نه د نجات عشره ده بیا نبی عليه الصلاه والسلام دی کې یو بل خبره کوي وای من خفف عن مملوکه فيه چا چې پدې کې په خپل مزدور باندې یعنی هغه وخت غلامان اوس غلامان نشته تاسو په دفتر کې پیې دي تاسو په دکان کې ملازم دي ته په هر ځای ریړو والا دي دا نه چې ته په ایسی گاډي کې ناسې ریړې واده اخواشه لاره پرېږده لاره دې ولې مړه سیټ ته ودرېږه دا ستاسې نه په طریقه باندې نبی علیه السلام فرمایي چې چا د خپل مملوک خپل ماتحت سره ځان نه کمزوري سره په دې کې ښېګړه وکړله هغې سره یې دغه وکړو غفر الله له وایي الله رب العزت به د دې سړي بخښنه کوي خپل چې تا سره څوک کار کوي دکان کې دفتر کې په بهر په گاډۍ چلی لګیا هغوی سره څوک ګزاره وکړه ته خو د ایسی گاډۍ کې ناست دی هغه غریب لګیا دی مشقت کوي رشه چلی یا گاډۍ چلی او ته هغه ته وایي چې شابه اخواشه ځان رسوم کورته نه هغه سره څوک نرمي وکړه او نبی علیه السلام فرمایي د دې اجر سره بخښنه به دې الله وکړي د جهنم د اور نه به دې الله رب العزت محفوظ کړي او دې میاشت دی اوس چې کومه میاشت د روژې راځي ان شاء الله نو مسائل د روژې هغه بیا بله میاشت کوم په دې حدیث شریف کې نبی علیه السلام اخره کې یو څلور اعمال ښودلي نو دا ټول ځان سره یاد کو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي واستکثروا فيه من 4 خصال په دې میاشت کې څلور کارونه هغه په کثرت سره وکړه دوه کاره داسې دي چې په هغې سره ستاسو رب راضي کېږي او دوه کاره داسې دي چې په هغې سره هغې نه ستاسو بې پرواهي نشته هغه ستاسو دپاره ضرورت دی ستاسو حاجت دی چې په کم کار باندې رب العالمین راضي کېږي هغه کار څه دی
فشهادة ان لا اله الا الله د الله رب العزت د کلمې ورد کوا، لا اله الا الله د کلمې څه کوا ورد کوا، نو دا یو عمل شو. فشهادة ان لا اله الا الله. دویم وتستغفرونه، استغفار په کثرت سره کوه، استغفر الله استغفر الله، چې ډیر نه درځي دغه استغفر الله وایه. او که چاله ډیر ورځي استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه، چې څوک څومره ویلی شي، که نور څه نه دا خو ویلی شي استغفر الله. که دا هم نه ورځي یا الله ما وبخي یا الله ما وبخي، دا نارینه زنانه دواړه دا کارونه او بکوي. لہذا دا دوه داسې شو چې په دې باندې رب العالمین راضي کېږي. او دوه کارونه داسې دي نبي علیه السلام فرمایي چې هغه ستاسو ضرورت دی، هغه ستاسو حاجت دی، هغه څه دی؟ الله نه د جنت سوال کول. او دویم شیز الله رب العزت نه د جهنم نه پناه غوښتل. لہذا الله فتسألون الله الجنه، الله نه د جنت سوال کول. وای دا ستاسو جنت زموږ ضرورت دی. او دغه شان د الله وتعوذون به من النار، او د جهنم نه پناه غوښتل. نو دا لوی حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام. او اخره کې بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره وکړه چې ومن سقا صائما، چا چې په یو روزدار باندې اوبه وسکلي، مطلب روزه په ماته کړله، اوبه ولا ورکړي، شربت ولا ورکړو، لہذا سقاه الله من حوضي شربة، وی الله رب العزت به زما د حوض کوثر نه په د باندې. بس ګوره دا خبره مخکې مو کړله، وای چې چا په چا باندې روزه ماته کړله د جهنم نه به نجات ورته میلاو شي، او دغه شان بخنه به یې موشي. په اخره کې نبی علیه السلام بیا وایي چې ګوره د غریبو خیال وساتئ، د فقیرو خیال وساتئ، د مسکینانو خیال وساتئ. په خپل الله تعالی لس قسمه پرته او غریب ته یوم نه په گاوند کې دی پروتي، په محله علاقه کې دی غریب پروتي، نه وي د هغې خیال وساتئ. نبی علیه السلام فرمایي چې چا په یو روزهدار باندې روزه دا اوبه وسکلي، وایي الله رب العزت به زما د حوض کوثر نه په د باندې اوبه څکي، او داسې اوبه دي هغه چې د هغې نه بعد لا یظمأ مقداره 50,000 سنه، 50,000 سال ورځ ده، او سخته ورځ ده. په دې باندې به څومره تنده وي، هر سړی به نفسي نفسي کې لګیا وي، وایي چې دی د حوض کوثر اوبه وڅکي، وایي دی به تږی کېږي نه تر دې چې دی جنت ته داخل شي، او جنت کې خو بیا تندې وږي نشته. نو دا لوی حدیث مبارک د نبی علیه السلام موږ تاسو ته آداب وښودل چې خیرخواهي وکړو. اخره کې درته بیا هغه تراو متعلق ویم، الله نه ویریږو. دا قرآن د الله رب العزت کتاب دی، دې پسې خندا اونکو، بالکل چې کوم ځای کې په آرام قرآن ویل کېږي هلته تراوی وکړو. دا نه چې دا قرآن والقرآن یلعنه، قرآن په موږ الټه لعنت وایي. او دلته انشاءالله زمون ختم هغه د 20 شپو دی، انشاءالله 20مه شپه باندې چې کومي یعنې 26 دی، په 20مه شپه باندې به انشاءالله هغه ختم قرآن کېږي. او دې سره سره یو څو اعمال درته نور ښیم. دا څلور خدا شو. هغه دا چې یو کار خدا وکړو چې کم کس داسې وي په داسې کار کې لګیا وي چې هغې کې حرامه آمدني وي، هغه حرام کاروبار وي، یا هغې کې د حرامو ملاپ وي، حرام پکې ګډ وي، نو دی دې داسې وکړي چې دا خپل حرام کار دی پرېږدي دغه یو میاشت. لہذا که دی حرام کار کې اخته دی، مثال د سود کاروبار دی یا داسې نور څه د ګناه کار کې دی، دی د هغه کار نه یو میاشت چټي واخلي. که حلالې پیسې ورسره شته صحیح ده، که نه چا نه دې قرض کړي چېرې ماله راکړه چې زه دا ټوله میاشت په خپلو بچو باندې حلالې پیسې وخورم. یو کار خو به دا وو چې د حرامو نه به څه وکړو، ځان بچ کړو. دویم دې میاشت کې ګوره دا اوس دا ورځې شروع دي او ماشاءالله خلک لګیا دي روژې طرف ته فکر پیدا شوی دی. نو دویم کار دا وکړو چې په دې میاشت کې دا کومه چې را روانه ده اوس نه موږ تاسو د تکبیر اولا اهتمام شروع کړو. روژه کې خو اسم خلک جمع سره منځونه کوي، او چې دا یو 10 ورځې ورسره 100 ورځې دا شي او څه د اختر هغه ورځې شي، نو یو 10 ورځې هغه 40 ورځې پوره کړو. ګوره ډېر اسان کار دی. 10 ورځې د روژې شوې، 100 ورځې دا پاتې درې څلور، او څه به د اختر نه بعد شي، نو دغه ورځې به شي د اختر ورځ او دغه ټولې. نو دا 40 ورځې چې پوره کړي تکبیر اولا اهتمام وکړو. نبی علیه السلام فرمایي چې چا 40 ورځې تکبیر اولا سره لمونځ وکړو، د دپاره 2 پروانې دي، یو د جهنم نه د بری کېدلو، بل د نفاق نه د بری کېدلو. نو کم از کم د تکبیر اولا په دې ورځو کې سړی ډېر ښه کولی شي، 40 ورځې تکبیر اولا اهتمام کولی شي. دریم شي د قرآن مجید د تلاوت اهتمام وکړو، قرآن سره مینه پیدا کړو. دا قرآن قیامت پر ورځ به څه وایي؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر علیه السلام به الله ته وایي ای زما ربه، وقال الرسول یا رب ای زما ربه ان قوم اتخذوا هذا القرآن، دی زما دی قوم دا قرآن شاته غورځولو، د دې قرآن تلاوت نه کولو، د دې قرآن باندې عمل نه کولو. نو د قرآن د تلاوت اهتمام وکړو، د قرآن تلاوت په خپل هم کوو، په خپلو بچو باندې کوو، او دې سره سره د دعاګانو اهتمام وکړو. زمونږ ماښامې رو جماعت ټول پسې شي هغه په ګډو وډو لګیا شي، بس زر کو دا شی راوړو، نه ماښام کې او د تهجد اهتمام وکړو، تهجد پکې کوو. ولې دا ډېره مبارکه میاشت ده. تهجد ټایم کې الله رب العزت اوازونه کوي چې څوک شته مانه بخښنې واله، چې مانه بخښنه غواړي زه یې بخښنه وکړم، څوک شته مانه رزق غوښتونکی چې رزق رانه غواړي زه رزق ورکړم. لہذا نور څه آداب هم دي انشاءالله که ژوند بله جمعه کې به. او د دې ټولو نه اهمه خبره درته اوس یو بله کوم، دا راته ووایه دا موږ تاسو چې دلته ناست یو،
دا زمونږ د علماو برکت دی که نه دی؟ که دا علما نه وي موږ ته دا دین نه وي ښودلی دا خو خلک وایي اسان کار دی بس جنازه وکړو دغه وکړه فلانی و نکاح وتړل دا څه داسې حلوا نه ده. دا چې د اته کاله په مدرسو کې هغه وچې ډوډۍ نه خوړلي دا مسایل راته نشي بیانولی. لہذا دی علماو موږ ته دین ښودلی. نو موږ ځان نه باتوران جوړ کړو په آخره ورځ باندې. نو کمیټۍ زموږ کینی قاسم علي خان مسجد کې مفتی شهاب الدین پوپلزی صاحب دامت برکاتهم العالی هغه کمیټۍ کینی بس چې هغوی اعلان وکړو چې روژه ده زموږ روژه به دوی سره که هغوی ویل چې روژه نه ده بله ورځ د زموږ روژه علماو پسې خبرې نه کوو. دا د علماو کار دی. علماو دا دومره لویه ذمهواري اخیستې ده او ستا روژه هغه ته ول دومره پیسې ورکړي دومره ول څه ورکړي چې ستا دپاره هغه ځان جهنمي کړي بلکې هغه ځان جهنمي کوي نه ته ځان جهنمي کوي چې علماو پسې خبرې کوي چې دا وګوره دا داسې کوي هغه داسې کوي. بس دا زموږ عالم دی صحیح ده هغه چې مرکز څه کوي زموږ دا عالم دی موږ په خپلو سترګو لیدلی زموږ په اعتماد دی او زموږ الحمدلله زموږ مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه زموږ مغفور الله باباجي صاحب دامت برکاتهم زموږ د اکابر لوی لوی علما چې زموږ کوم په KPK کې دي هغه ټول الحمدلله دوی پسې روان دي او موږ چې دلته تاسو لیدلي دغه اکابر زموږ مشران. نو زمونږ دا کار دی چې بس دوی راته وایي روژه ده زمونږ به روژه نیسو. نو دا یاد وساتئ په ځان لازم کړئ چې علماو پسې خبرې ونه کوي. ولې کم کس چې عالم پسې خبرې کوي د دغه سړي د په آخر وخت کې د دنیا نه بې ایمانه تللو خطره ده. دا مې یاد ساتئ. او دغه شانتې پالنپوري رحمت الله علیه لیکلي وایي چې د ده په نسل کې به الله رب العزت دینداره بیا پیدا نه کړي. ګورې ښه الله رب العزت به د راتلونکي نسل هغه بېدینه ګرځوي. نو علماو پسې دی خلوله لګام ورکو. بس علما دي چې هغه وایي بس روژه ده موږ وایي روژه ده. ولې په نورو کارونو کې چې ښځې ته طلاق ټکي وایي ملا پسې را رواني مولي صاحب ښځه مې ته مې دا ویلي دي په غوسه کې مې ویلي په هغې باندې ملا پوهېږي ته پرې نه پوهېږي او په روژه باندې ته داسې ملا باتور زوی راغلی چې ته په روژه پوهېږي په اختر نه ګورې علماو پسې ګورې کنزل ونه کړو ښه بلې ردې ونه دې خولې له لګام ورکو الله نه یېره وکړو. دغه علما دي بس زمونږ دلته جمعې ته چې مخکې کوو ده او جمعې ته هم د الله رب العزت خپل منځ کې واسطه جوړه کړي. نو بس دغه علما به د قیامت پر زمونږ جواب ورکوي که زمونږ څه کار دی بس دوی به جواب ورکوي بس چې هغې ورکوي زمونږ پکې کار ختم شو. الله رب العزت تاسو ته په دې خبرو د عمل توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.